امام ابن کثیر رحمه الله قصص الانبیاء کې د امام ابن ابي حاتم رحمه الله په سند سره د امام ابو جعفر الباقر رحمه الله نه روایت نقل کړي چې دا د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې پنځه نیکان خلق ودو سواع یعوس او نصر کله دا ود په دې کې مړ شو دا یو نیک او صالح او مشر عمر سره نو داخل کو سره ډیره مینا محبت نو په ملک بابل ښار کې د قبر نو خلق به د قبر د قتل او جزا فزا به کوله جړاګانی به کوله نو شیطان د انسان په شکل کې دوی څخه لاړې او دوی ته وی چې تاسو د حالت نه معلومه کې چې تاسو د دې وخت سره ډیره زیاته مینا ده د سره ډیره محبت ده هغه ورته وی چې او بهشکه زمون کې دعوت ډیر نیک سره او صالح سره د شیطان ورته وایي چې تاسو دا خوخه نه ده چې تاسو د بارا زد د په شکل یو بت جوړ کوم چې کله تاسو هغه د ګوري نو الٰه العالمین به تاسو ته یادېږي وایي دوی ورته وایي چې دا خبره او صحیح ده لومبۍ حمله شیطان ورته وایي تاسو ته به دا ود یادېږي چې تاسو ورته ګورئ نو تاسو ته به الله یادېږي تاسو به د الله عبادت کوئ دا وایي چې چېرته کوئ دا لومبۍ حمله د شیطان دغه د پس راغله ورته وی چې دا کار نه کوم چې هر یو له جدا جدا بوت جوړ کما او تصویر ولا جوړ کما دا څه به کورونه کې ساتي او اسانه به درته تاسو بدل ته راځي دا به معاملې و چې کله هغه بوتان جیر سروار یو سړي خپل پکور کې خودل دا ماشومان به دی ته کتل دی ماشومان به دی بوت ته کتل خپل پلارانو ته کتل چې بوتانو ته مخامخ ولار دی عبادت کوي چې کله دا ماشومان ویچول دی ماشومان ته شیطان نه ورته وی دا ډیر نیکان خلق وو د دې په ذریعہ باندې پتا سو الله تعالی سي نن مونږ وو پیر بابا هغه د الله ډیر رسیدلې وو هغه په صفاتان باندې پرون په ډوبه کې یو کس مریض به بوتلې نو یو کس راته وی چې یو مشر باندې مریض سره تلې مونږ دغه باندې دانه وا ما ته وی چې تو ډیری د ورشه ولته کې یو بابا دی او د من دانی ذمہوار دی ان لله و انا الیه راجعون انسان چې هر څومره نیک شي الله سره اختیارمند نه دی نه په بجو کې نه په خیر کې نه په شر کې یو انسان نیک دی دا نیک عملی د ځان لپاره ده یو انسان بد عمل دی دا بد عملی ځان لپاره ده د شیطان د نوح علیه السلام د قوم د مخکې د کسانو پراله په دې طریقه باندې دا شرک دا د مسلمانانو درادت نشو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سورہ نوح کې کوم داخله الله ذکر کوي ود او سواع او یعوس او یعوق او نصر دا پنځه کسانو ډیر نیکان خلک اول د دې د قبرونو تعظیم شروع شو بیا د دې په شکل بوتان جوړ شول تصویران جوړ شول او بیا د هغه بوتانو نه پسو د هغه عبادت شروع شو